د دې بخاري په ګوګل کې ورکه سرچ کا، په نت کې ورکه سرچ کا چې دې بخاري مسلم دا مفسرین قرآن نه دي. ته ماته به روایتونه وې بلا کیسې میسې به راته کې وزره سا په یو کتاب کې یو وزره کیسې دي، وزره هغه هم ټولې د قرآن منګړتې او د قرآن مخالف کیسې دي. ته ما ته هغه بیانې، زه تا ته دې دپاره نه یم مناست او زه به درته خپلې کیسې میسې کوم. إياك نعبد وإياك نستعين. ایمان دې ټیک شو. جواد ورته کې دغه وروړه جواد وروړه دا مونږ چې دې سره دعوه ایښې وه څنګه دعوه وه چې دا به د قرآن نه دلیل پیش کړي او زه به چې هر چیز نه پیش کوم دعوه داسې وکړه. اتفاق زما په دې چیز باندې دوی چې هر کتاب تاسو راوړئ دا زمونږ سالس دی محترم ورو تاسو وګورئ دا د خپلې دعوې نه وتښتېدل. د دې محترم ورونو ګوره زما ټیم مه دغه کوه ځکه دا ټیم ګوره دې ویلې چې تاسو ما سره دعوې باره کې به د دې دا ویډیو مونږ نشر کوو، د دعوې متعلق به د دې دا ویډیو مونږ نشر کوو چې مونږ ته ویډیو رالېږلې چې تاسو هر کتاب راوړئ. زما خو دا دعوه نه کړم، ما ته وایي ته د قرآن نه صرف پیش کوه. زما که دا دعوه وایي ستا به اعتراض کوي دا سړی چېرته هسپتال ته به وتلل پکار دي. زما دا دعوه که چېرته وایي چې هلکه زه به صرف قرآن نه بلکل دې ته حق ورته وو، بلکل دې ته اعتراض و. زما خو دا دعوه نه، زه خو چې راغلی یم زه وایم چې قرآن او حدیث مونږ چې دې سره اختلاف دی دا مونږ به مسله په قرآن او حدیث په سلفو فهم به یې سره جهالت نه ډکه خبره ښه وایي سماکم المسلمین. تا ته ولې ځان ته د حافظ نوم ایښی دی، ولې د الله ته مسلمین نوم ایښی دی، تا ځان ته حافظ ایښی دی فلانې ته خو د قرآن دشمني. زه وایم ما ته مونږ ته الله مسلمین نوم ایښی دی او ځان ته حافظ او فلانې عبدالله او جابر خان نوم ایښی دی. موږ ده که نه الله ته ښه وایي سوالات چې دی په تاسو ورته نماز وایي مونږ ورته په ترجمه وایي و د الله بنده، مونږ ورته په عربۍ کې نه وایو د یو لفظ ترجمې کېږي د الله بنده. اته اعتراض مې پې کړی و محترم ورونه. اول اعتراض دا و چې د قرآن نه مخکې ته وایي چې دا قرآن د الله کتاب دی، دې مونږ ته یو سند پیش کړه چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه تا ته دا څنګه میلاو شو. تا ته خپله نبي علیه السلام نه دی ویلي، اگر چې دا ویډیو به مونږ لګو دې خپله ویلي چې ما ته الله وحي کوي، دې ته وحي هم کېږي محترم. بل اعتراض مې پیدا کړی و چې ته په کوم نبي باندې ایمان لري، په محمد که په احمد، د قرآن نه مونږ ته ثابت کړه. بل اعتراض مې پیدا کړی و چې قرآن کې الله فرمایي چې ما نبي ته امر کړی چې د حرم طرف ته مونځ کوه، مخکې چې امر کوه هغه په کوم ځای کې نقل دی د ونو کټ کولو. همداسې مې په اعتراض وکړو چې ته ورته صلات وایې، ته ورته صلات وایې که نه صلات مې ورته ذکر کړه، ما ته نماز ده. صلات چې ته چې ته وایې دا څو ټیمه کې مونځ به کوو که نه به یې کوو. الله سبحانه وتعالی وایي چې صلات وکړه. دا صلات ته څه ته وایي هغه تشریح ملګرو ته وکړه چې خلک دې وپېژني. محترم ورو زموږ دا دعوه ده چې دوی د مونځونه نه کوي، دا ټول بې منځان نجس انسانان دي، نه مونځ پېژني نه روژه پېژني. تاسو به دلته وګورئ په دې کلیپونو کې به تاسو وګورئ چې یو شي نه به انکار کوي. زه سیدې پښتو کې ورته مونځ وایي، موږ خو عربي نه یاد کړی، پښتو فارسي کې ورته نماز وایي. ته چې ورته صلات یې هغه څو رکعته کوو، څه ټایم به یې کوو، کوم وخت به یې کوو، د جمعې په ورځ به یې څنګه کوو. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو باندې ما روژه فرض کړې. روژه به په کومه میاشت کې نیسو؟ په جنوري کې به نیسو، موسم چې جوړ و یخنۍ کې به نیسو نه به نیسو. تاسو خدا کارو نه کوئ، نیسئ نه، موږ ته معلوم است روژه نه نیسئ. خو څه ته ویل کېږي؟ ځکه که ته وایې چې روژه څه ته ویل کېږي؟ خوراک څښاک نه کول. الله قرآن کې فرمایي انی نظرت للرحمن صوما. صوم په عربۍ کې څه ته ویل کېږي؟ خبرې نه کول. نو تاسو خو اهل لغت هستئ، قرآن خو د نبي صلی الله علیه وسلم تشریح ته ضرورت نه لستی، خبرې به نه کوو. معنا ده چې موږ قرآن کې الله فرمایي چې په تاسو باندې مې دا روژه فرض کړې، صرف خبرې به نه کوو، خوراک څښاک او کباب او هر څه. روژه به په څه شي باندې ماتېږي؟ چې وخورو روژه ماتېږي. څه ټایم نه به یې نیسو، ټایم کم دی، د څو بجو نه به څو بجو پورې نیسو. دې وضاحت موږ ته وکړئ. موږ د دوی ذریت ته چلنج دی چې یو مسله نشي ثابتولی، بلې مسلې ته زه راځم محترم ورونو. الله سبحانه وتعالی فرمایي نهمه مسله چې تاسو که چېرته اوبه نه مومئ فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، که تاسو اوبه نه مومئ تاسو تیمم وکړئ. تیمم څه ته ویل کېږي؟ تیمم خو په عربۍ کې قصد القلب ته ویل کېږي. زړه قلب یو قصد کول دی یو شي قصد ته ویل کېږي. په عربۍ کې ته موږ ته اوس د نبي علیه السلام د قرآن نه تشریح وکړه چې الله وایي چې تاسو تیمم وکړئ. که اوبه نه مومئ نو تاسو باندې ما تیمم فرض کړی. تیمم څه ته ویل کېږي؟ ولامبو، ډانس وکړو، ګډا وکړو. تاسو خو دې کې عادت هستي کوم شی وکړو چې الله سبحانه وتعالی د دې په امر باندې موږ راته ووایو چې تیمم وکړئ. بل الله سبحانه وتعالی فرمایي په قرآن کې چې حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى، حفاظت وکړئ د مونځو او خاص کر د منځني نوم حفاظت وکړئ. خبرې مه کوه منځ کې حاجي صاحب ته. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى، حفاظت وکړئ د مانځه او خاص کر د منځني مونځ حفاظت وکړئ. والصلاة الوسطى کوم مونځ ته وایي؟ که ته دې مونځ مراد اخلي موږ ته هم ووایه، که مونځ مراد نه اخلي نو الله وایي چې نیمه منځني مونځ حفاظت وکړئ. څه مراد؟ منځني مثال څوک چې ګډا کوي د هغه حفاظت وکړئ، منځ کې څوک ګډېږي هغه حفاظت وکړئ. څه شی الله سبحانه وتعالی موږ ته فرمایلی دی چې تاسو حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى. سورة بقره کې الله سبحانه وتعلی فرمایي تقریبا لسم اعتنا شو د بعضې د منځونو او د عباداتو متعلق چې الله سبحانه وتعلی فرمایي
الله سبحانه وتعالی فرمایي د جنازې متعلق چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا یو کس چې په دوی کې وفات شو مونځ پرې ونه کړي د جنازې نو تا نه موږ سوال دی چې جنازې مونځ به څنګه کوو د هندوانو په شان دي ته چې وفات شو په نیر کې به دې ښخوو سوځو به دې تا ته به اور در اچو که نه که ته وایې نه دې نه بله طریقه ده هغه بله طریقه ته موږ ته راوښیې په قرآن کې کوم ځای کې ذکر ده الله فرمایي چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا په دوی کې چې یو کس وفات شو پام کوه جنازې مونځ پرې ونه کړي ته چې اوس وفات شو تا موږ راواخلو ودې سیزو د هندوانو په شان دي که وایې نه دا نه دی کوم عمل دی چې الله سبحانه وتعالی هغه ته صلات ویلې د صلات دپاره شرطونه څه دي په کومه طریقې به دا صلات کوو کوم وخت کې به یې کوو څو تکبیرونه تکبیر پې شته دی که نه شته دی دا د چا دپاره الله سبحانه وتعالی دا د صلات لفظ دا استعمال کړو محترم ورونو یولس اعتراضه دا نه دی ګوره محترم ورونو چې زه لګیا مصرف دا یولس اعتراضه که زه د الف لام میم نه شروع شم دې نه مې پوښتنه وکړه چې الف لام میم څه ته ویل کېږي والله که پرې پوهېږي همداسې ورپسې ځه زما مقصد دا دی چې زه دې مسلمانانو ته ورخیم چې دوی اکثره موږ ته وایي چې نه دوی خو مونځونه مني دوی خو روژې مني دوی خو زکاتونه مني زما اعتراض منشأ به همدغه شی محترم ورونو که نه دا نه دی چې زه د صرف شروع شویم او بار زه دا خبره کوم مولوي صاحب ماشاءالله ډېر اوږد تقریر وکړي او بلا اعتراضاتو کې اعتراض دی په معنی کې اعتراض د الله په کتاب کې نو دا د الله په کتاب کې دا نشته یا وایي که نه صلات د الله په کتاب کې نشته دا د صلات الجنازه دا د الله په کتاب کې نشته تیمم د الله په کتاب دی دا خبره کې دی په ما اعتراض نه کوي الحمدلله د قرآن نه خبره داسې بویم د ټول عمر ورکړی دی خو روایاتو له وما اتیناهم من کتب یدرسونها الله تعالی فرمایي دی چې دا کم وخت په دې کتابونو کې ضایع کړی دی که نه الله تعالی فرمایي دا زما نه دي وایي دې فضول وختونه ضایع کړي دي او دا خو لا یو معمولي غوندې داسې بویم چې یو طالب غونډه کې دی یا چڼی منی دی د دې لوی شیخان الحمدلله په قرآن نه پوهېږي د دې بخاري په ګوګل کې ورکه سرچ کړه په نیټ کې ورکه سرچ کړه چې دې بخاري مسلم دا مفسرین قرآن نه دي دا محدثین دي روایت کو جمع کرنے والے روایتونه را جمع کړي دي او الحمدلله په قرآن نه پوهېږي ځکه چې اکثر د دې احادیث چې دې ورته احادیث وایي مروجه موږ ورته روایت وایو د دې روایتونه چې کومې کیسې میسې دي دا د قرآن کریم سره ټکراو دي دې ته ما دا خبره وکړه او دا خبره ګوره ته ما سره دا مني چې بی فیصله به د الله کتاب کوي که ته دا نه منې چې بی د الله کتاب فیصله نه کوي او بل سیستم ما باندې منې چې ته زه ورته روایت وایم ته ورته احادیث وایم صحیح سته شپږ کتابونه چې تاسو د مذهب او تاسو د مسلک کتابونه دي ته هغه په ما باندې منې نو ماته به د قرآن نه اول ثابتې چې بی واقعي دا د منلو وړ دي که نه دي وړ ته خو ماته اول د منلو وړ قابل کړم چې بی دا د منلو وړ دي که نه دي آیا دا د منلو وړ شي نو بیا چې زه ومنم نو زه بیا تا سره بیا په هغې باندې دلیل باندې بیا زه مطلب ستا دلیل به بیا زه منم چې زه هغه سیز نس نه منم د هغه سیز حقیقت زه نه منم چې بی دا سیز حقیقت نه دی نو بیا زه دغه دلیل څنګه ومنم چې ماته د هغې نه بیا روایت اخذ کړي چې بی دلته کې دا قرآن کریم د ویل بدري دې چې کوم اعتراضات کوي دي زه بیا دا خبره کوم دي په قرآن نه دی پوهیم تحریفات کوي تأویلات کوي او ما هغې باندې دا آیات دی له دا دلیل مې ورکړو چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا ظالمان دي ظالمان څوک دي چې الله تبارک وتعالی یو وینا کړې ده دی هغه بدله کې بله وینا کوي بیا دغه آیات کې چې دا کوم آیات ولوسو زه بیا هم نه راځم خو دا صرف یو به طور مثال یو خبره دی کوم دغه آیات مبارکه د سورة البقره چې قد نرى تقلب وجهك في السماء دې ماته ثابت اول خو دته مو چې ماته صلات معنا دته صلات معنا نه ورځي والله العظیم دلته کې ناس دي دی وی صلات وی مونسته قرآن کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الله وملائکته يصلون على النبي ولی ملائکه والله تعالی مونږ کوي بل ځکه الله تعالی فرمایي كل قد علم صلاتهم وتسبيحهم ایا دا طير دا مرغان دا نور چې کوم مخلوق دی دا مونږونه کوي دته صلات معنا نه ورځي کنه دی وی صلات معنا مونږ والله العظیم د صلات معنا مونږ دا نه دی د صلات معنا د صلات د عربي زبان لفظ دی صلات د صلات دی ماته روټ سوی ماده د راتوخی او د غیر ماته معنا وي چې به صلات په پښتو کې وایي څه ده په اردو کې پښتو نشي ویلې ماته پته ده اردو کې درته وي په انګلیش کې درته وي صلات مين څه شي ده ټیک ده د صلات خپل معنا چې هغه په ګوره هغه معنا چې هغه قرآن کریم کې په هر ځای کې فټ راځي دا باندې بیا به تأویلات او تحریفات ته به ضرورت نه وي ان شاء الله د ماته ګوره دا اعتراض به زه کوم ته وی قرآن کریم تشریح احادیث ته دا بار تاسو دا خبره کوي او دا روایتونه دي او دا بخاري د قرآن تشریح ده او دا دی واغ دي د قرآن کریم د پیلنی لفظ د الحمدلله چې کله ته قرآن کریم کولو کې او دلته پیلنی یو لفظ راځي الف لام میم د دې لفظ تشریح ماته په حدیث کې خواهشه به تکړه د یو حدیث نه ته حدیث او تاسو یقین ایمان دي یو حدیث به ماته د تشریح د لاندې بیانې چې به په دې حدیث کې د دې لفظ تشریح راغلی ده ټیک ده دا ماته ته دا کې اول خو سره زه منم ده فرض کړه ماته ملګري چې به خیر دی بس دی په ایمان راوړی دی دی په یقین دی و سره وي منه الحمدلله زه نه منم دا زما اوس هم دعوه ده بیا هم د کتی په ما باندې مني ماته به د قرآن نه واضحه کې ما ته ویلې چې حدیث قرآن کریم ته وایي حدیث قرآن دی
د قرآن نه بهر چې کوم حدیث دی هغه لغوي حدیث دی زم خبرې کوم تم خبرې کوي بیا هم خبرې کوي دا حدیثونه دي او چې ته په ایمان ته راوړی دی او ته اصطلاح مني او ته شریعت مني ته ماخذ دین مني دا صرف د الله کتاب دی الحمدلله زما په لاس کې د الله کتاب دی دین به انشاءالله خبرې کوو نو زما د ته پیلنې بیا دا ریکویسټ چې به ته ما سره فرقان ومنې د الله کتاب چې دا زما ستا په منځ کې ته ماته به روایتونه وې بلا کیسې میسې به راته کې وزره ستا په یو کتاب کې یو وزره کیسې دي وزره هغه هم ټولې د قرآن منګړتې او د قرآن مخالف کیسې دي ته ما دغه بیانې زه تا ته دې دپاره نه مناس او زه به درته خپلې کیسې میسې کوم نو زما ستا په منځ کې به فیصله څه کوي د الله کتاب به کوي نو لهذا مختصر ټایم کې هغې خبرې راشه چې زما ستا په منځ کې اول فرقان منتخب شي چې بی خبره به موږ د قرآن نه کوو ته به د یو لفظ معنا کې دلیل به ماته د قرآن نه پیش کړې څنګه چې ما درته ویلي چې صلات مونځ ته نه وایي که مونځ ته صلات ویلی کېدو نو دغه دوه درې آیتونه تا ته ما وښوده چې دغه ځای کې به ته صلات څه معنا کې بیا به تحریف نه کې بیا به مخه معنا کې چې کومه معنا د صلات وي ټیک ده نو دا یو خبره شوه دویم مې درته ویلو هغه ته چې بار دا خبره کوي چې دلته کې قد نرا تقلب وجهک فی السماء دلته کې دوه قبلې مراد دي ته ماته دلته دوه قبلې ثابته کړي چې یو قبله چې ستاسو کومه مروجه قبله ده قبله اول او دویمه قبله ماته ثابته کړي